وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه دریم نمبر حدیث شریف دی. 1603 نمبر حدیث مبارک دی. وعن أبي علي سويد بن مقرن رضي الله تعالى عنه قال سيدنا أبو علي سويد ابن مقرن صحابي رضی الله عنه نا دا حدیث روایت دی. ابو علي چې خپل نوم د دې صحابي سوید دی، سوید رضی الله عنه. الله پاک دې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کړي. الله پاک دې حضرت سوید رضی الله عنه لا زما او ستا د ټول امت د طرفه بهترینې بدلی ورکړي. دا وی ورونو واړه صحابه واړو د مکې نه مدینې ته نبی علیہ السلام سره هجرت کړی دی، مهاجرین صحابه. الله دې ټولو نه راضي شي. یوه ډېره دلچسپه واقعه بیانوي، مختصره غونته، انسانیت په حواله باندې، سړیتوب او انسانیت باره کې یو ډېره دلچسپه او مختصره واقعه بیانوي. قال دا سوید رضی الله عنه فرمایي لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن، چې زه د مقرن په اوو زامنو کې یو زوی وم. مقرن اوه زامن دي، زم په هغې کې وم. ما خو تاسو ته وویل دا اوه وروریانو، اوه واړه صحابه کرام. نو دا سوید رضی الله عنه فرمایي مالنا خادم، زمونږ یو خادم ما لنا خادم الا واحدة، زمونږ یو غلام په شریکه. خادم نارینه خدمتګار ته وایي غلام ته، او زنانه خدمتګارې ته وایي وینځي ته. هغه وخت کې غلامان او وینځې وي، زر خرید به وي، په پیسو به اخیستې وي، دی به مالک و، بیا یا به ورته غنیمت کې میلاو شوي، دی به مالک و. بیا اوس وخت کې غلامان وینځي نشته دی، زیات نه زیات نوکران دي، خادمان دي. دا صحابي وایي زمونږ د اوو واړو په شریکه یوه وینځه وه. لطمها اصغرنا، په مونږ کې چې د ټولو نه کم کشری ورور و هغه راولګېدو او په څه وجه باندې دغه وینځې نه یو پړق وویستو، یو څپېړی ترې ویستو. پیغمبر علیه السلام ته پته ولګېده. ګورئ ښه، زمونږ دا دین د غلامانو د وینځو د حقوقو پاسداري هم کوي، حفاظت هم کوي. زرخري دي غلام او وینځه، د هغوی هم د حقوقو خیال ساتي. فامرنا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، نبی علیہ السلام مونږ اوو واړو وروڼو ته دا حکم وکړو. اووه واړه د نبی علیہ السلام شاګردانو صحابه کرامو. مونږ ته ویل ان نعتقها، چې دا مونږ آزاده کړو. مونږ ته د دغه وینځې د آزادولو حکم راکړو چې دا د الله رضا دپاره اوس آزاده کړو. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. وفي روایت، یو روایت کې سابع اخوة لی، زه په وروریانو کې اووم ورور وم، زمونږ وروڼه نو زه پکې اووم وم. د دې حدیث په شرحه کې عالمانو لیکلي دي چې بیخي بې بدو غلام وهل ټکول او په هغه باندې بغیر د څه وجې نه زیاتې کول سخته ګناه ده. او د دې ګناه صفایي او معاف کېدل شریعت داسې ښودل چې دی به ازادۍ یا په بلې څه طریقې سره به یې راضي کوي، خو دا غلام به دا نیک او د آقا به یې څه کوي، خوشحالۍ به یې راضي کوي. دې ته خو نبي علیه السلام د ازادولو حکم وکړو چې بس چورلټ یې څه کوي، آزاد کوي. خو که بلې څه طریقې سره یې راضي کولی شي نو هم اختیار شته دی، راضي دي کړي. او که راضي نه که او په ماتحت غلام یا وینځه باندې ترې زیاتې شوی نو دی به ګناهګار او سبا د قیامت په ورځ به سره د دې خبرې حساب کتاب کي، سخت ګناهګار. اوس راشئ خپلې معاشرې ته. دا خو واقعه ومرېده د صحابو د دور وه او د وینځې د زرخري د وینځې واقعه وه. اوس چونکې زرخري د غلامان او وینځې نشته دی، زرخري د غلامان او وینځې نشته دی. دا خبره زه دې لپاره کومه چې دا زموږ او ستاسو په دې کورونو کې بعضې خلکو کره نوکران دي، په حجرو کې نوکران دي، په کورونو کې خادمان دي، نوکرانې ښځې دي. دا غلامان او وینځې نه دي، دا آزاد دي، خو مجبوره نوکرۍ ته مجبوره کړي دي. هم سړي او هم
ښځې نو دوی رټل دګله دوی ته کنسل کول په دې باندې د وس نه زیات کار ایښودله ځینې کس وي که نه داسې هغه ته چېرته ماتحت په ګوتو نی ورغلی نی لیدلی نو هغه له چې ماتحت ورشي که نه سم شړوخ ته وباسي نو دا سخته ګناه ده او بیا همدا شانتې انسان نه که څوک پړق وباسي کنځل ورته وکړي یا پې ګزار وکړي د درد ګزار پې وکړي چې دله درد ورکړم او یا د مرګ ګزار پې وکړي چې دی مړ کړم تاسو اندازه ولګوئ چې دا به څومره سنګین او سخته ګناه او جرم وي نو دې حدیث کې او دې نه وړاندې چې کوم څو حدیثونه تېر شوي دي مونږ ته د ښکلي انسانیت د ژوند د تېرولو تعلیم راکړلی شوی او دا دعا به کوو چې الله پاک دې زمونږ د لاسه چېرته میږی هم ازار نه کړي یا ارحم الراحمین ذا الجلال والاکرام